د ایمان د راوړو نه وروسته اهم عبادت د مونځ دی. مونځ د الله رب العزت په نسبت باندې د ټولو عبادتونو نه اهم عبادت دی. نو چې کله اهم عبادت شه نو اجر هم لوی دی. الله رب العزت په دې بنده باندې اووه قسمه انعامات کوي. اووه انعام په دې بنده باندې داسې کوي چې کله دی مونځ کوي نو د په زندګۍ کې به د دغه اووه شیانو کمی نه راځي. یو دا چې کله دا عبادت کوي او د مونځ په صحیح طریقه باندې کوي نو د په رزق کې به برکت وي، د په مال کې به برکت وي، د مال به بې برکتي نه وي، په مال کې به برکت وي. دویم دا چې د صحت په روغي الله رب العزت به دله صحت ورکړي. دریم دا چې اولاد به نیکي، اولاد به برده خبره مني، اولاد به بد اخلاقه بد کرداره نه وي بلکې اولاد به یې نیکي. څلورم دا چې په کور کې به یې خوشحالي، کور کې به یې جنگ جګړې دا به نه وي چې کله دی مونځ کوي نو په کور کې به یې خوشحالي. او پنځم دا چې په دنیا کې به الله رب العزت عزت ورکړي. عزت د ګټلو دپاره اهم عبادت د مونځ دی چې انسان کله د اهم عبادت وکړي الله رب العزت له په دنیا کې عزت ورکړي. او شپږم دا چې کله انسان مونځ کوي نو د قیامت په ورځ به د جام کوثر د کوثر اوبه به درته میلاویږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به درله په خپل لاسو مبارکو باندې اوبه ورکوي. او اووم اهم عبادت چې انسان زده دا غواړي چې د دغه ته ځان ورسوم، دغه نه لاړ چې ما مسلمان د دغه عبادت دغه ځای دپاره دا کوشش کوي، د دغه ځای دپاره دا هر څه کوي، زکاتونه ورکوي، جهاد کوي، حجونو له ځي. هغه اووم ځای د جنت الفردوس دی چې کله دا مونځ کوي الله رب العزت پر جنت الفردوس ورکړي. نو گویا چې کله انسان مونځ کوي الله رب العزت به دا اووه قسمه اهم انعامات په دې باندې وکړي. د دې وجې نه د مونځ اهتمام دا خامخا پکار دی. مونځ په تکلیف وخت کې هم ماف نه دی. چې سړی روغي مونځ به هم کوي، که بیمار یې مونځ به هم کوي، که په پروتې باندې دومره یې چې نشي کولی په پروتې باندې به یې کوي، په اشاره باندې به یې کوي، لیکن مونځ ماف کول نشته. د دې وجې نه ما تعالی پکار دی چې کوم ځای کې یو چې د مونځ اهتمام وکړو.